ناګهانه د دواړو جهانو سردار مبارک له لاسو له یو هار راغی، یو امیل د قجورو یو څو اډوکي وبکې او د سپینو زرو یو څو پتري پکې لګېدلي وو. وی دا پکې چا را لېږلی ابوبکر صدیق هغه ورته یې قربان دا د لور را لېږلی دی. حضرت زینب رضی الله تعالی عنها د دې خاون ابوالعاص په دې قیدیانو کې و. د الله د محبوب نظر چې الله ول د علوم کوم دفاتر ورکړي، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وې دا حضرت زینب را لېږلې دی د مکې مکرمې نه چې دا زما بابا له ورکې که د دې یو امیل په فدیه کې زما خاوند رازادی نو رازاد دی کې کني دغلته بندي ما سره نور څه نشته. دلته یو ډېر لوی راز پروت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ابوالعاص راوغوښته دی زومو دې ټیم کې لا ایمان نور راوړی یو لیته چې را روانې دی. ابوالعاص سترګې مبارکې تذرفان بالدموع داسې په د اوښکو دا باران روان دی. رحمت عالم صلی الله علیه وسلم زړه مبارک نری شوی دی خو په یو بل کیفیت کې روان دی. صحابه د هغې کیفیت تپوس کوي. وایي ته چې د کوره را روانې دی ولې تا خپلې بیبي ته ونه وې یو غوټه دې ورله ورکړه چې په هغې کې د څه اشرفۍ او څه خوراک تړلی و چې بیبي دا واخله او زما پته نه لګي. جنگ دوه مخې لري، که زه شهید که زه وفات شوم او که ژوندی رالم د هغې نه بعد به بیا ګورو، خو چې زه نیم نه دا ستا د کور خرچه ده. ستا بیبي چې دا پیغام را لېږلی دی چې ما سره نور څه نشته تا ورته خاوند ویلي. ابوالعاص د بیا وروستو ایمان راوړی دی. نبی علیہ السلام د دې په منځ کې تفریق راوسته. د نکاح متعلق آیتونه نازل شوي او دغه ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن کثیر په البدایه والنهایه کې یو جمله لیکي ورق رقة شدیده و یا هار مبارک یې داسې لاسو کې نیولې دی او ویې ژړل، خفه شو، زړه مبارک ته ډېر درد ورسېده. صحابه کرامو ته پوښتنه وکړه چې تاسو ته ولې تکلیف در ورسېد؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وی د هار او د امیل ما ته د مؤمنانو مور را یاده کړه چې کله زما د دې لور رخصتي وه او دا د ابوالعاص کور ته تله نو د دې په غاړه کې امیل نو خپلې مور ته یې ووې چې مورې زما امیل نشته په غاړه کې. نو هغې د خپلې غاړې نه ویسته او دې ته یې واچو چې دا ستا د جهیز په سامان کې شو. لور یې د غاړې ته واچوه. د هغه بیبي مبارکه وه چې په تمام روی زمین د اهل عربو کې د دې عمره مالداره زنانه نه وه، خو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ژوند راغی نو داسې اختیاري فقر و چې د اونو پاڼې یې د دواړو جهانو سردار مبارک سره خوړلي دي په شعب ابي طالب کې او ډېرې سختې ما سره تېرې کړې وې. جبریل امین علیه السلام په اسمان نه سلامونه را لېږي په خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها باندې او د سرو یاقوتو یو جنت ولرم لا یزال تیار کړی دی د هغې زیرې وله ورکوي. نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو نه خپله خپله فدیه حواله کړه صحابه کرامو ته او کفار یې خوشې کړل، آزاد یې کړه. د دواړو جهانو د سردار مبارک په زندګۍ باندې چې انسان سوچ واچي هر سکند او هر ذره او هر اړخ او هر جهت یې داسې دی چې د مسلمانانو لپاره د لوی کامیابۍ او د رشد او د هدایت لوی لوی ذریعې دي. په دې بیان کې
د غزوه بدر د وقوع نه بعد چې کله صحابه کرامو فتح حاصل کړه د هغې نه وروستو مسلمانانو صحابه کرامو د دواړو جهانو د سردار مبارک سره د قیدیانو متعلق مشوره وکړه او پرای مشوره باندې کار وشو. هغې کې ډېر لوی خیر و. ډېر کسان داسې وو چې رحمت للعالمین فدیه د هغې نه واغسته او په ډېر بهترینې طریقې سره هغې رخصت کړه. د هغې په زړونو کې نرمي پیدا شوه او د رخصتۍ او د ازادېدو نه بعد هغې ایمان راوړ او مشرف به اسلام شو. د اسلام په دایره کې چې کوم دی هغې داخل شو. معززو سامعین کرامو د دې ننني بیان مقصد او غرض دا دی چې موږ خپل منځ کې یو کار کوو نو هغې دپاره به مشوره کوو او په مشوره کې الله ډېر لوی خیر اخیستی دی. څنګه چې د دواړو جهانو سردار مبارک هره موقع باندې د خپلو صحابه کرامو سره په دینی امورو کې او دنیاوي امورو کې عظیمې مشورې اخیستې دي. الله پاک جل جلاله دې زمونږ او ستاسو ټولو په دې باندې عمل نصیب کړي. د مشورې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته عرض وکړ چې زما لور حضرت زینب رضی الله تعالی عنها ما ته ډېره زیاته یادېږي. څوک به داسې چې لاړ بشي او دا به راولي. حضرت سیدنا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ډېر دلیر او جوانمرد صحابي دی. ځان سره یو څو ملګري کړل او مکې معظمې ته راورسېدل. دا لور مبارکه دا د انسان زړه غوڅوي، د انسان زړه دردوي چې کله د مکې معظمې نه روانېده کفارو او مشرکینو د دې مخې ته لار ونیوله. ډېر لوی تکلیف ورته ور ورسېده. په هغه تکلیف چې کله د دواړو جهانو سردار مبارک خبر شو نو زړه مبارک یې ډېر زیات ودردېده. نورم ورته تکلیف سوا شو او د دې کفارو مشرکینو خلاف رسول الله صلی الله علیه وسلم بددعا فرمایله. رحمت للعالمین هم وقت مستجابو. که خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم چاته خیره کړې ده نو هغه خیرم الله په درجه د قبولیت لګولې ده، ټیم پکې نو. او که چاته د دواړو جهانو سردار دعا فرمایلې ده نو دعا هم په درجه د قبولیت باندې فوري لګېدلې ده. الله پاک جل جلاله دې موږ او تاسو ټولو له په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. هره جمله په خپل ځای باندې د مسایلو او د ژوند تېرولو یو بهترین اړخ دی چې د اولاد سره شفقت او بیا په اولاد کې د لور سره او د بچو سره مینه محبت ساتل دا د رحمت للعالمین خاصه وه. ولې د تاریخ کتابونه لیکي، صحیح احادیث و روایاتو کې راځي زمونږ زړونه سخت شوي دي، زړونه زمونږ د اوسپنې په شان ګرځېدلي دي. کله چې به د جنت د بیبیانو سرداره سیده کائنات سلام الله علیها حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم کرراله نو آقا مبارک ورته پاسېده، قام الیها وقبلها على راسها او په سر باندې به خپل کړه، وعانقها د خپل نورانی ځیګر مبارک ته به راجوخته کړه او تپوس به ته وکړو کیف انت یا فاطمه تو بی فاطمه ته څنګه لورې بچی ته خی کور کې خیر دی، زما هغه نیاز بن وسیع حسن حسین څنګه علي شیر خدا څنګه لوري ته په خپله څنګه خاوند څنګه ټول تپوسونه به د کونینو سردارو فرمایل او بیا به په خپل کټ مبارک کې د ځان سره کېنوله، خپل صدر مبارک به ورته وغوړولو. دا انسانی تاریخ دی. رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم که یو طرف ته امت ته مسائل خی، بل طرف ته اولاد سره شفقت کول او د بچو درد خی چې اولاد سره به د ډېر مینې محبت سلوک کوي، ځکه دا د زړه غوښې وي. الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو له په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. دا کمزورۍ ډېرې خلکو کې هغه د ځان نه وکاږي
اولاد سره ډېر زیات سخت زړیتوب کوي او بیا د لوڼو سره خاص کر لور خو یو ډېره کمزورې ده زنانه ذات کمزورې ده د خپل کورني تاسو سوچو کې چې څوک ورکره راشي تاریخ یو عجیبه جمله لیکي او چاته پته نی نو دا زنانه ذات دا لور چې دی دا ورته وایي دا مې د پلار کور دی ځان ته نه منسوبوي چې دا زموږ کور دی وي دا مې د پلار کور دی او چې کله واده شي او یو بله زندګي یې شروع شي او څوک راشي پوښتنه ترې کوي وي دا مې د خاوند کور دی دا مې د خاوند کور دی اخره کې د تورو خاورو لا او تور لحد ته لاړه شي په خدمتونو یې لرې چیرې چی شي الله تعالی دې زموږ استادو په زړونو کې نرمي پیدا کړي د اولاد سره شفقت د اولاد سره محبت په اولاد دردېدل دا د دواړو جهانو د سردار مبارک تعلیم دی موږ او تاسو ته وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا وکړئ چې الله تعالی زموږ او تاسو ټول په حال رحم وکړي دا مسائل چې بیان شو په دې الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي دا کم کمی او کمزورتیا چې مونږ کې د دې مسایلو د الله دې رانه لرې کړي زمونږ زړونه دې الله د خپل عشق او محبت نه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم او د هغې د اهل بیت اعظام او اهل بیت اطهارو د محبت نه ډک کړي څوک چې مریضان او بیماران دي که زنانه دي او که نارینه دي الله کامل او عاجل شفا ورته ورکړي څوک چې قرضداري دي مولای کریمه د دې پاک وخت ساعت په برکت سره د پردي قرضونو نه خلاص کې چې د چا روزګار نشته د حلال او فراخ او بسیار روزګار ورته نصیب کې د اسمان ارادې راته ګورې ښې نه دي کامل توبه الله تعالی ته وکاږئ او د الله د نیکانو اولیاء او صالحینو پاکانو خلکو لمنې راونیسئ ورنه دا ګلې ورېدل او دا بې وخته بارانونه راتلل دا د الله د غضبناک او قهرناک او غصه کېدو علامې دي الله ناراضه دی توبه کامله وکاږئ استغفار ډېر زیات ووایئ صدقات او خیرات وکړئ چې الله خپلې د قهر ارادې واپس کړي الله دې موږ او تاسو د خپل عذاب او د خپل قهر نه وساتي وافوض امري وامركم الى الله ان الله بصير بالعباد صلی الله